نو څنګه چې هغه خور دا وویل چې یاره سوشل ورکرانو به ما ته دا خبره کوله چې ته به کیمرې ته لازمي مخامخ کیږي خو پښتنو زنده باد تاسو هغه سوشل ورکرانو ته هم وښوده چې څوک دغه زنانه د کیمرې مخې ته راولي د پردو کورونو خدمتونه چې دغه خدمتونو نه په خپل کور باندې کو د روژې مبارکه میاشت ته ملګرو چې په پردي کور کې خدمت کوي او زما استاد وجي هغه په خپل کور کې کینې او عبادت کوي نو که موږ ته دعا هم نه کړي ملګرو نو زه وایم هغه عبادت کې به زموږ لازمي حصه وي نو می خور شوه په جهان ګورا د ټول عالم هو ته حیران ګورا نوید ارمانی پشان ځوان یادوم زلیند ستوره د اسمان یادوم لوړې جذبې ته سلام کوما ډېر په ادب او احترام کوما د رمضان مبارکه میاشت شروع شو ملګرو اولنې رمضان دی نن خو د رمضان آغاز به انشاءالله العزیز د یو ډېر زیات بهترین کار نه کوو زما مخې ته چې کوم مشین پروت دی ملګرو نو ډېر زیات ملګري به په دې باندې پوه شوي وي چې دا مشین چرته و او دا مشین به موږ اوس چاته حواله کوو خو که څوک نه وي خبر ملګرو نو نن دا هغه ورځ ده چې د یو خور یو ارمانو چې ما ته ویل نوید به ماله مشین واخله تاسو سره ما یو ویډیو شریک کړی وه چې په هغې کې تاسو ته ما ویلي وو چې یوه خورکۍ ده چې د هغې خاوند نشه کوي خاوند یې کار هم کوي خو د هغې باوجود هم هغه خورکۍ په پردو کورونو کې خدمت کوي ما ته یې کال وکړو چې نوید به ما به په کیمره باندې نه راولي زما نمبر به نه راولي او دغه درنو پښتنو ته زما دا فریاد کېده وه چې ماله یو مشین واخلي نو زه به په یو جوړه کپړې ګنډمه نو د دې خپلو بچو هغه چې کوم رزق دی د هغې ذریعې جوړول غواړم دا مشین چل هم نه ورځي هغه خورکۍ له د کپړو د ګنډلو خو ګاونډ کې یوه زنانه د هغې ورته وایي چې ته ځان له مشین واخله نو چې زه تا ته ټیلري وښیمه د دې خپلو بچو د رزق د ګټلو هغه سیسټم به برابر کړي هغه خورکۍ دا خبره ما ته وکړه چې نوید به ما همت کړی ما په پردو کورونو کې خدمتونه کړي دي ما همت نه دی بایللی خو اوس زما سره په غېږ کې زما ماشوم بچی دی د شپږ میاشتو د هغې ماشوم سره زه په پردو کورونو کې خدمتونه نشم کولی هغه کورونو کې چې به ما خدمت کوو نو د هغوی نه به 1000 روپۍ 2000 روپۍ ما د سوال په طریقه باندې واغستې ما به ورته ویل چې راکئ راله زه پې ځان له مشین اخلم نو چې کله به هغه 2000 روپۍ ما راوړې کور ته نو به زما نه زما خاوند واغستې نو دا ستاسو چې کومه مرسته وه ملګرو چا ویډیو شیر کړی چا لایک ورکړي دي او هغه کسانو ته رسولو کومو کسانو ته ملګرو په دې کې زموږ یو د دوبۍ روډ دی یو د سعودي عرب روډ دی یو 10000 روپۍ رالیږلي یو 15000 روپۍ رالیږلي 25000 روپۍ ټوټل د دغه خورکۍ دپاره راغلي دي ملګرو په هغه 25000 روپو کې په 10200 روپۍ باندې ما دا مشین واغستو د باجوړ نه دا مشین تختبای ته زمونږ عیساق ورور او د هغه سره یو 2-3 ملګري نورو هغوی د الله د رضا په دې کې منډه ترړه ووهله عیساق به هغه چې کومه د راوړو خرچه ده هغه هغه ومنله 10200 روپۍ چې کوم دی ما هغه مصري ته لیږلي دي په 10000 دا مشین وشو 200 روپۍ چې کوم د ایزي پیسه ټیکس دی نو هغه دی دا ملګرو قینچي په 600 روپۍ باندې مې ورله دا قینچي واغسته او باقي چې کومې پیسې دي ملګرو نو هغه به دغه خور ته 1 روپۍ میلاویږي پرون نه بله ورځ را سره رابطه وکړه چې نوید به لور راته بیماره ده او 200 روپۍ هم را سره نشته دی چې زه پې دغه لور له دوایي واخلم نو 4000 روپۍ مې ورته هغه ټایم سره ولیږلي ما ورته چې دغه لور دغه دوایي سیسټم پې روان که الحمدلله هغه دوایي هغه سیسټم هغه خورکۍ روان شو بیا په دې کې اهم خبره بله ده ملګرو اکثر به تاسو کتلي وي زموږ دغه سوشل ورکران نونه چې هغه کیمرې ته زنانه مخې ته راولي نو دې خور ماته وویل چې نوید بھائی پېښور یو ډېر مشهور سوشل ورکر دی موږ د چا بېعزتي کول نه غواړو چې تاسو ته په کیمره باندې را مخامخ کړم چې دا پلانکۍ یادومه و ډېر مشهور سوشل ورکر دی وایي هغه ته ما وویله
چې دغه شان مال د یو ماشین بندوبست وکړه نو هغه ماته ډېر په عجیبه الفاظو دا خبره وکړه چې کیمرې ته به را مخامخ کېږي د کیمرې نه بغیر نه کېږي خو که دلته دغه سوشل ورکران موږ ګناهګاره نو دلته زمونږ هم څه غلطي شته اوس به هم په دې کې زیات خلک داسې وي چې هغوی به قسمه قسم سوچ کوي او دا به وایي چې یاره تا دا خورکۍ ولې را مخې ته نه کړه موږ ته خو څه ثبوت وښایه نو هغه چې کومو کسانو ما ته پیسې را لېږلي کومې مرسته یې را لېږلې ده نو هغوی ته د ثبوت ضرورت نشته دی هغوی سره ما په تېره ویډیو کې هم ثبوت نه دی شریک کړی او په دې ویډیو کې ورسره هم نه شریک کوم دې ماشین د دې قینچۍ نه علاوه 4000 روپۍ مې ورته لېږلي باقي چې کومې پیسې پاتې کېږي نو ورځ په قیامت روژه مې د ملګرو دا سره وعده کوم چې ورځ په قیامت به ستاسو لاس وي او زما به ګریوان وي که چېرې د دغې خورکۍ نه ما 100 ورنیز واغستو حالانکه زما چې خپل کم وس کېږي زه تاسو ته په کیمره باندې نه ویم دا کومې منډې ترلې چې ما ووهلې په موټرسایکل باندې هغې ته تیل ورچول هغه هم فی سبیل الله د الله د رضا باقي چې کومه مرسته زه د دې خورکۍ سره کوم کومې پیسې ورکومه نو هغه هم زه تاسو ته په شیشه نه ویم د خپل طرفه چې زما څه وس کېږي به زه دغه خورکۍ ته حواله کړم اوس هم درته وایم ملګرو که وس هم کېږي او رالېږلی شئ نو الحمدلله دغه خورکۍ هغې چې کومې دعاګانې وکړې نو زه تاسو ته نشم ویلی چې د دې روژه په خوله باندې هغې کومې دعا وکړه نو هغه به تاسو ته قبلیږي چا چې ویډیو شیر کړي چا په دې کې منډه ترړه والي چا دا ماشین په اغستو کې د دغه خورکۍ سره مرسته کړي پیسې را لېږلي نو انشاءالله العزیز چې تاسو ټولو ته به دغه دعاګانې قبلیږي نو که اوس هم د دغه خورکۍ سره څوک امداد کول غواړئ نو بالکل زما سره رابطه کولی شئ د سیټ کې دغه نمبر تاسو ته ښکاري د یو خور ژوند بچ کول موږ به دا فرض خپل ګڼو چېرې موږ په داسې سیسټم باندې د خور دا زندګي بچ کړو چې هغه په پردو کورونو کې خدمت هم ونه کړي او د هغې د ژوند هغه سیسټم هم روان شي نو څنګه چې هغه خور دا ووایي چې یاره سوشل ورکرانو به ما ته دا خبره کوله چې ته به کیمرې ته لازمي مخامخ کېږي خو پښتنو زنده باد تاسو هغه سوشل ورکرانو ته هم وښوده چې څوک دغه زنانه د کیمرې مخې ته راولي په دې کې زمونږ یو د کراچۍ رور هم دی هغه ما ته ویلي دي چې یاره نوید بهی 5000 روپۍ به زه در لېږمه اوسه پورې لا رالیږلي نه دي چې کله هم راولېږلي نو د دغې خور امانت دی اب هغې ته رسي خدای راته ووایي چې نوید بهی عاجزانه ریکویسټ د دغه کتونکو نه وکړه چې ما باندې ډېر زیات قرضونه دي زه ډېر زیات په تکلیفاتو په مشکلاتو کې یم نو چې زما دپاره دعاګانې وغواړي نو څومره چې هم کتونکي مونږ ګوري نو هغوی ته عاجزانه ریکویسټ کومه چې دغه خور ته هم دعاګانې کوئ ما ته هم دعاګانې کوئ دا پیسې چا رالیږلي سعودي عرب او دوبۍ والا چې کوم وروڼه دي نو هغوی ته هم ډېرې دعاګانې کوئ دا هغوی به هم د دنیا ستونزې وي هغوی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ چا ویډیو شیر کړی وه چا لایک ورکړي وو ستاسو د وجې دا ویډیو دومره لرې رسېدلې وه نو الله جل شانه دې ستاسو هم په عمل نامه کې د ثواب راځي چې د دغه شانتې غریبانانو سره ودرېږو او د محتاجۍ نه کوشش وکړو چې د دغه خلکو ژوند محتاجۍ نه خلاص کړو د پردو کورونو خدمتونه چې دغه خدمتونو نه په خپل کور باندې کړو د روژې مبارکه میاشت ته ملګرو چې په پردي کور کې خدمت کوي او زما استاد وجې هغه په خپل کور کې کینې او عبادت کوي نو که موږ ته دعا هم نه کړي ملګرو نو زه وایم هغه عبادت کې به زمونږ لازمي حصه وي ویډیو په اخلاص باندې شیر کوي چې هغه ملګرو ته ورورسي چې کوم مونږ خفه کړي وو چېرې دغه خور ته د ماشین ضرورت دی چې هغوی نن خوشحاله شي چې الحمدلله ثم الحمدلله د هغه خور د زړه ارمان پوره کو هغې له مونږ نوی ماشین واغستو ملګرو دا پاناما ماشین دی ډبیبن ماشین مې ورله الحمدلله واغستو چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دې وي الله پامان